بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه حصه اول الدرس العاشر د لسم درس دریم سبق دی او سبق نمبر 49 دی د کتاب د سرنا. نن به مونږ د هذه دینه مخکې درس کې مونږ د هذا او هذانی هذا د نږدې مذکر د پاره استعمالیږي، سړي د پاره، او مذکر سیزونو د پاره، مذکر سړو د پاره، دغه د پاره استعمالیږي، او هذانی د دوو مذکرو سیزونو د پاره یا سړو د پاره استعمالیږي. هذه د نږدې مؤنث د پاره استعمالیږي او هاتانی دا د دوو مؤنثو د پاره استعمالیږي. فرض کا دا ما سره یو کاپی ده او دا را سره بله کاپی ده، دا دوه کاپیانې دي، نو موږ به وایو هذه کراستون و هذه کراستون، ځکه دا کراستون چې دا مؤنث ده، نو هغې د مؤنث دپاره به هذه وي او د مذکر دپاره به هذا وي. قلم اوس مذکر دی نو هذا قلمون او وهذا قلمون، او خو دواړو دپاره به وي هذان قلمانی هذان قلمانی. اوس فرض که دا یو کاپي ده دا بله کاپي ده، نو زه به وایم هذه کراستون و هذه کراستون. داسې موږ له جملې راکړي، خو موږ به داسې نه وایو. هذه او هذه دوه ځل چې هذه شي د هغې نه جوړ شي هاتانی. د هذا نه هذانې جوړیږي او د هذه نه هاتانې جوړیږي، نو دوه مؤنثو دپاره به هاتانې وایو. که دوه مؤنث څیزونه وي او که دوه مؤنث ښځې وي، د هغې دپاره به مونږ چې دوه وي نو موږ به ورله هاتانې استعمالو. نو فرض که ما سره یو کاپي دا ده یو کاپي دا ده، یا یو ګړی دا ده یو ګړی دا ده، نو زه به دې دپاره وایم هاتانې ساعتانې. دا به موږ وایو هذه ساعتون دا یوه ګړی ده. اوس که دوه شوي نو بیا به موږ وایو هاتانې. دا هذه به هم دوه وایو، هاتانې به وایو، د هذه تسنیه به وایو هاتانې، او د ساعتون تسنیه به وایو ساعتانې. یا دا دواړه موږ سره کاپیانې دي نو موږ به وایو هاتانې کراستانې. یا یو ما سره فاطمه ده یو زینب ده، دا فاطمه ده دا زینب ده، نو د دې لپاره به موږ وایو هاتانې دا دواړه ښځې فاطمه و زینبو. ټیک شوه. یا موږ سره دا دواړه طالبانې دي، نو موږ به وایو هاتانې دا دواړه طالبانې دي، دا دواړه طالبانې دي. ټیک شوه. نو دغه به مونږ انشاءالله مونږ به هذه او هاتانې اوس په دې درس کې استعمالو. دې نه مخکې درس کې مونږ هذا او هذانې استعمال کړو. نن درس کې به مونږ هذه د مؤنث واحد او هاتانې د تثنیه مؤنث دا به استعمالو. جي مونږ له راکړي د جمله د عربی جملې ما ورته لیکلي د پښتو ترجمه. هذه ساعتون، هذه معنا ده دا یوه ساعتون ګړی ده، هذه دا یوه ساعتون ګړی ده، و هذه او دا ساعتون یوه ګړی ده، هذه دا ساعتون یوه ګړی ده، و هذه او دا ساعتون یوه ګړی ده. ټیک شوه. نو دا یوه ګړی ده هذه ساعتون، و هذه ساعتون او دا یوه ګړی ده، دا یو ګړی ده. صحیح شوه. اوس په دا دواړه مونږ څنګه وایو؟ دوه ګړی دي دا دوه ګړی دي، نو مونږ خو به داسې نه وایو که نه هذه ساعتون و هذه ساعتون. عرب داسې نه وایي، عرب وایي هاتانې ساعتانې. د ساعتون تسنیه ما تاسو ته مخکې درس کې ویلې وه، دا ساعتون چې دی که نه ساعتون د دې نه چې مونږ تسنیه جوړو، دوه تې جوړو، دوه ګړی وایو، نو دا ګول تا چې دی دا به اوږده تا کې، دا ګول اخري ګول تا چې ده دا به اوږده تا کې داسې ګوره ساعه، او په دې به زبر ولګې او آنې ورسره ولګوه، ګول تا به صرف اوږده تا کې داسې وګورئ. ساعتون نه ساعتانې شو. ټیک شوه. نو دا دوه ګړی دي، نو مونږ وایو هذه ساعتون و هذه ساعتون. عرب وایي هاتانې ساعتانې دا دوه ګړی دي. اوس مونږ وایو هذه کراستون، هذه دا یوه کراستون کاپی ده، هذه دا کراستون یوه کاپی ده، وهذه او دا کراستون یوه کاپی ده. مونږ داسې وایو هذه کراستون و هذه کراستون. دا جملې مونږ له صرف زده کړې دپاره راکړي چې کله داسې جمله راشي نو دا به ته هذه کراستون و هذه کراستون نه وي، دا به ته ډایرکټ وایې هاتانې کراستانې. د هذه تسنیه هاتانې دی او د کراستون تسنیه کراستانې.
کراستان. هاتان کراستان دا دوه کاپیانې دي. هاتان دا دوه کراستان کاپیانې دي. هاتان دا دوه کراستان کاپیانې دي. اوس راله دوه طالبات راکړي دي. هذه دا طالبة یوه طالبه ده. هذه دا طالبة یوه طالبه ده. وهذه او دا طالبة یوه طالبه ده. دوه طالبات دي. هذه طالبة وهذه طالبة. ٹھیک شو. دا به موږ څنګه وایو؟ نو دوه دي نو د هذه په ځای باندې هاتان استعمال کا او د طالبتون په ځای باندې طالبتان استعمال کا. نو داسې به جمله جوړه شي. هاتان دا دوه طالبان دي. هاتان دا دواړه طالبتان طالبان دي. یا داسې وایه هاتان طالبتان دا دوه طالبان دي. ٹھیک شو. اوس موږ له د دې هاتان سره ما استفهامیه د سوال د پاره راوستې دي چې ما هاتان دا دوه څه دي. ما معنا د څه دي د سیز د پاره به ما استعمالیږي او د انسان د پاره به من استعمالیږي. من چې دا دوه سیزونه دي نو زه وایم ما هاتان دا دوه سیزونه څه دي. او که دا دوه طالبات دي زه به وایم من هاتان دا دوه کسانې څوک دي. من هاتان تبا ما او من ته ګوري. نو دلته کې راغلی ما هاتان. ما څه دي دا سیز څه شی دی؟ هاتان دوه. ما هاتان دا دوه سیزونه. ما ورته ګوره سیزونه هم لیکلي دي. ما د سیزونو لپاره راځي او من چې دی که نه من معنا د څوک نو دا د انسانانو دپاره راځي. ما هاتان دا دوه سیزونه څه دي؟ ما هاتان دا دوه سیزونه څه دي؟ مونږ جواب ورکو هاتان دا دوه سیزونه ساعتان ګړۍ دي. هاتان ساعتان دا دوه سیزونه ګړۍ دي. ما هاتان دا دوه سیزونه څه دي؟ هاتان دا دوه سیزونه ساعتان ګړۍ دي. اوس یې راکړي من وګورئ من معنا څوک دي. من هاتان دا دوه څوک دي. دا دوه ښځې څوک دي؟ هاتان د ښځو لپاره راځي. من هاتان دا دوه ښځې څوک دي؟ دا دوه څوک دي؟ نو ته ورته دا سوچو که ګورئ چې دا هاتان د ښځو لپاره راځي او هازان د سړو لپاره راځي. نو من هاتان دا دوه ښځې څوک دي؟ نو ته به ورته هاتان طالبتان دا دوه ښځې طالبانې دي. زده کړې والا دي. متعلمات دي. هاتان طالبتان دا دوه طالبانې دي. دا دوه طالبانې دي. اوس د مذکر د دوه مذکر سیزونه دا دوه مؤنث سیزونو باره کې تپوس کوي ما هاتان من هاتان. اوس د دوه مذکر سیزونو باره کې تپوس کوي ما هازان. د مؤنث لپاره به ما هاتان وي او د مذکر لپاره به ما هازان. دا دوه سیزونه څه دي؟ دا دوه مذکر سیزونه څه دي؟ ما هازان دا دوه مذکر سیزونه څه دي؟ دا دوه سیزونه څه دي؟ نو بیل یې راله راکړي دي. دا سیزونه راله دا یو قلم دی یو کتاب دی. داسې راله راکړي دي. نو ته به د دې دواړو دپاره وایې هازان کتاب وقلم. هاتان کتاب وقلم. هازان کتاب وقلم. هازان کتاب وقلم. هازان دا دوه کتاب وقلم. یو کتاب دی یو قلم دی. ٹھیک شو. ها اوس وای من هازان دا دوه سړي څوک دي؟ من د عاقل دپاره استعمالیږي او هازان د دوه مذکرو دپاره استعمالیږي. ٹھیک شو. د دوه مذکر من د دوه مؤنث لپاره راځي من هاتان دا دوه ښځې څوک دي او دلته من هازان دا دوه سړي څوک دي. ٹھیک شو. او ما هازان دا دوه سیزونه څه دي او ما هاتان دا دوه مؤنث سیزونه څه دي. ٹھیک شو. او من هازان دا دوه سړي څوک دي؟ دا دوه څوک دي؟ سړي یادوي. ها نو ته به هازان نو یو خالد دی یو محمود دی. هازان نو اوس په د هازا په ځای باندې ته هازان وي. هازان دا دواړه خالد یو خالد دی و محمود او یو محمود دی. ٹھیک شو. اوس درنه بیا د دوه د مؤنث یوې سیز راکړی دی یوې ښځې راکړي دي. وایي ما هازان ما هاتان دا دوه مؤنث سیزونه څه دي؟ دا دوه ما چې دی د سیزونو لپاره راځي. ما هاتان دا دوه مؤنث سیزونه څه دي؟ نو هاتان دا دوه مؤنث سیزونه ساعتون یوه ګړۍ ده و کراستون او یوه کاپي ده. که دوه بدل سیزونه وي نو بیا به واحد نوم اخلي. ساعتون
و کراستون او کنه دوه یو سیزونه وي دا دوه قلمونه دي نو دا دواړه ما سره دغه کا ګړۍ کا نو هاتانی دام ګړۍ ده دام ګړۍ ده نو بیا به هاتانی دا دواړه ساعتانی ګړۍ دي او کنه دا دواړه ګړۍ نه یو بیل سیز یو بیل سیز یو ګړۍ ده او بله کاپي ده دا یو ګړۍ ده دا کاپي ده نو ته به هاتانی دا دواړه سیزونه ساعتون اوس به د ساعتان واحد استعمال کې ساعتون و کراستون او د کراستان واحد به استعمال کې کراستون ٹھیک شو کراستون یو کاپی او کراستان دو کاپی او ساعتون یو غړی ساعتان دو غړی نو دا اوس موږ سره یو غړی دا یو را سره کاپی دا او دوه مؤنث دي نو د دې لپاره به موږ هاتان دا دوه مؤنث سيزونه ساعتون و کراستون یو غړی دا یو کاپی دا دا دوه سيزونه یو غړی دا یو کاپی دا دا دوه سيزونه یو غړی یو کاپی دي ٹھیک شو اوس وای من هاتانی دا دوه خزي سوکتی من معنی دا سوکتی او هاتانی د دوه مؤنث لپاره استعمالیږي او هازانی د دوه مذکر لپاره استعمالیږي نو من هاتانی د دې هاتانی نه موږ ته پته ولګی دا من هاتانی دا دوه خزي سوکتی ٹھیک شو دا دوه سوکتی خزي یادای نو ته به هاتانی یو خزه ده یو بل خزه ده یو فاطمه ده یو زینب ده نو ته به هاتانی دا دوه خزي هاتانی دا دوه خزي فاطمه و زینب زینبو عرب وای اخیری حرف ساکنه فاطمه و زینب دا دوه خزي فاطمه او زینب دي ٹھیک شو دا دوه خزي فاطمه او زینب دي دا دوه خزي فاطمه او زینب دي نو دا زمونږ سره د نن ورځې درس په دې درس کې مونږه د هذه او هاتانی د دې استعمال زده کو ٹھیک شو او د دې نمخ کې درس کې مونږ د هذا او هازانی استعمال زده کړو نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام